پوهی نه ستا په کار پورې خندا هم راځي ګیله مې هم کېږي خالقه او ژړا هم راځي زه آدمزاد یم د بې شمېره کمزورو نه ډک یم د خپل نیکه غوندې سرکشه ورځ په ما هم راځي څوک په یو ټوک پسې په شان لکه د سپي ذلیل شي چا له د بره نه خوراک منو سلوا هم راځي په ځان کې ستا د ازمیښتونو اډو توان نه وینم په ځان کې ستا د ازمیښتونو اډو توان نه وینم ستا په مینو کله کله کربلا هم راځي د یو وجود نه بل وجود څه په هنر پیدا کړې حیرت خدا دی چې دننه پکې سا هم راځي که په مودو مودو یوازې یم ګزران مې کېږي ما له د ځان سره خبرې مشغولا هم راځي خوراک او څښاک رانه په هره لاره مخکې رسي چرته چې زه تلی شمه هلته کې هوا هم راځي زهر زرغون کې او تریاق ورلره هم زرغون کې زهر زرغون کړي او تریاق ورلره هم زرغون کړي په هر یو دور کې فرعون لره موسی هم راځي السلام علیکم ستړي مشئ په خیر علی هر کله راشي دا وخت تاسو مونږه اورئ د سونو اف ام 1.4 او سونو اف ام 6.9 د امن غږ نه زه یم ستاسو کوربا ډاکټر عباسین یوسفزی او دا خپرونه تاسو ته وړاندې کوي ښاغلی صدیق صافي نن بیخي د شروع نه تاسو د فیسبوک په لیکه باندې مونږه کتلی شئ نن به پوره پروګرام د فیسبوک په لیکئ او تاسو ته خوندونه اغستی شئ که تاسو هر چرته زمونږ سره او مونږ تاسو سره یو په نننۍ خپرونه کې یو داسې ناویاته میلمه ما ستاسو دپاره رابللی دی چې هغه زمونږه د پښتو ادب د خاصو شاعرانو یو خاص شاعر لیکوال او څېړنکار دی او دا محترم چې دی تاسو به وخت په وخت پیژنئ زموږ پروګرام ته کله کله ټلیفون هم کوي او پروس کال ما سره پروګرام کې شریک شوی هم دا دی زموږ خاص میلمه شاعر ډاکټر حبیب نواز انقلاب صاحب ستړي مه شئ ته وایو په خیر راغلی ډېره مننه سرجي ټولو اورېدونکو ته ټولو ته سلامونه او شکریه جي قربان ګران اورېدونکو زموږ سره ډاکټر حبیب نواز انقلاب صاحب په ټول پروګرام کې موجود دی مونږ به د هغې سره ډېرې خبرې هم کوو تاسو ته بیا د ټلیفون په لیکه باندې پوښتنې هم کولی شئ زمونږ کم ملګري چې د ټلیفون په لیکه راتله غواړي نو د هغې دپاره نمبر دی 091524013 یعنې 09152541143 091524013 کم ملګري چې د فیسبوک په لیکه باندې مونږ کتل غواړي نو د سونو پښتونخوا په درک باندې مونږ ډېر په اسانۍ کتی شي کم ملګري چې د اس ام اس په لار راتله غواړي د هغې دپاره اسان درک دی لاړ به شي د لیکلو ځای ته او هلته به ولیکي KPK بیا به خپل نوم د خپل ځای نوم ولیکي او نیغ به مونږ ته راورسي مونږ د خپل ګران میلمه سره هم خبرې کوو ستاسو سره هم خبرې کوو خو اول ځو د پروګرام وړمبۍ برخې ته او تاسو ته بیا بیرته راځو د پروګرام وړمبۍ برخې ته ګام اخلو ځکه چې زمونږه نن میلمه دی نو مونږه چونکې د پروګرام سیمې طرف ته مونږ هم رانشو تلی ځکه چې هغې کې بیا به تاسو زمونږ سره نه یو مونږ به تاسو سره نه یو نو بل د خپل میلمه سره خبرې اترې کوو سمه ده جي ډاکټر حبیب نواز انقلاب صاحب د ټول اول خو په دې د ته هرکلی وایو چې تاسو زیار کړی دی محنت کړی دی او په دې شپه باندې زمونږ خواله راغلي یې زمونږ پروګرام کې مو شرکت وکړو نو څه محسوسوئ د سر دا ستاسو پروګرام ادبي نړۍ دا خو لکه تاسو چې ووې وخت په وخت ورته ټلیفون هم کوم ډېر په شوق یې اورم ښه جي او ډېر څه ته زده کوم او دې دا کوم اورېدونکي کالران ملګري چې دي اکثر د هغو هغه اوازونه هم پېژنو بلکل نو ډېر خوشحاله یم چې ستاسو په دې پروګرام کې راته د شرکت موقع میلاو شوه په دې سره زه خپل خیالات اورېدونکو ته هم رسوم او د اورېدونکو نه هم موږ ته ډېر خبرې معلومیږي
ډېر معلومات را رسي. یقینا ډاکټر صاحب تاسو سره د چایو نه ګوټم کوئ او خبرې به هم کوو، مطلب چې چای چې دی هغه هم ډېر اهم څیز دی زموږ د ژوند برخه ګرځېدلې ده اوس که نه. بس یخ هم دی او دا چای هم ډېر ښه جوړ شوی دی. او پخوا به خلکو وې که نه، یوه ورځ ډاکټر اجملي شاه خټک صاحب د خدای وبخي ما هغه په لارې باندې روان و، نو هغه ما ته وې دلته ودرېږه. نو ما ورته ولې ډاکټر صاحب؟ نو ما ته وې زه چږی شوی یم. نو ما ورته وې ما څنګه پوه نه شوم؟ وی چې د چا ډوډۍ ته زړه شوی هغه وږی شوی، د چا چې اوبو ته زړه شوی هغه تږی شوی، او چې چایو ته زړه شوی نو چږی شوی. نو حبیب نواز انقلاب صاحب چږی شوی دی که نه. نو موږ غواړو چې تاسو چې هم څکئ خبرې هم کوو. اول راته دا ووایه ډاکټر صاحب چې تاسو د تعلیم آغاز څنګه وکړو؟ بله دا ده چې ستاسو بینایي چې ده هغه تلې ده، نو تاسو چې کله وړوکوالی و په هغه وخت کې ما اورېدلي ستاسو سترګې ټیک وې، او د هغې نه پس بیا یو حادثې دا مسله جوړه کړه. نو دا قصه راته لږه وکړئ چې ابتدایي سبق هم څنګه و او بیا د نظر د کمزورۍ نه پس مو څنګه سبق وې؟ ابتدایي کې خو زه د اتم جماعت پورې ما د روغو په سکول کې سبق ویلی دی، لیدل به مې کولی شو، خو فل نظر مې و. اتم جماعت کې چې ومه څه حادثه راته پیښه شوه، هغې کې مې نظر محروم د نامحرومه شومه. داسې یو کال دوه خو زما هغه کوم سکولونه والا چې وو هغو سره د خصوصي تعلیم څه پوهه نه وه. نو زما خوشقسمتي دا وه چې زمونږ د سوشل ویلفیر ډپارټمنټ دا یو ډېر ښه ډپارټمنټ دی، اگر چې دې کې به څه کمزورۍ ومي، خو دوی د خصوصي تعلیم یو سلسله دلته شروع کړې وه. او زمونږ په ټول ملک کې دا سلسله شته دی. بلکل. نو زه په هغه ورځو کې پېښور ته راغلم، هغه خصوصي تعلیم نشترآباد دغه د جي ټي روډ باندې اوس هم شته دی، بلایند سکول چې دی. نو په دې سکول کې مې د خصوصي تعلیم زده کړې وکړې. دا یو څلور پنځه کاله پروګرام ما پکې هسې یو 3-4 کاله دغه وکړې. په دغه ځای کې ما ته حوصله میلاو شوه، ما سره خصوصي سکلز راغلو، او د هغې په مدد سره بیا مخکې مې دا نوره د تعلیم سلسله کله کومه چې زما د حادثې د وجې نه ودرېدلې وه، خو دا سکول کې داسې زده کړه وه چې هغې په ما کې دا حوصله بیا پیدا کړه. د هغې نه بعد خو مې دلته کالج لیول دلته کې په یونیورسټۍ کې مې بي ایډ ایم ایډ هم وکړو، او بیا په 2015 کې ما ته د پی ایچ ډي کې د داخلې موقع میلاو شوه. سبحان الله. او په 2021 کې مې د پېښور یونیورسټۍ نه په د تعلیم په میدان کې د پی ایچ ډي ډیګري واخیسته. ماشاءالله. او په دغه ورځو کې تاسو هم په دې یونیورسټۍ کې وایي، نو ستاسو سره به هم د ادبي هلو ځلو کې ملاقات هم کېدو. بلکل. او نو دا زما د تعلیم سلسله وه، خو تعلیم زه په تعلیم دا یقین زما دا یو نظریه ده چې تعلیم هغه د ډېرو خلکو داسې یو دغه دی چې تعلیم من المهد الی اللحد، هغه بلکل حدیث مبارک دی. حدیث مبارک نو لایف لانګ لرنینګ باندې زه یقین ساتم. بېشکه. او نن سبا زه د خصوصي افرادو په چې کوم په پښتو ادب کې برخه ده په هغې خبرې کوم، دې باندې به بیا وروستو خبرې وکړو. ډېره ښه خبره. تاسو پکې چیو نه ګوټ کوئ، اورېدونکو سره به زه یو څو خبرې کوم. ګران اورېدونکو، زمونږ میلمه چې دی ډاکټر حبیب نواز انقلاب د پښتو ژبې یو وتی شاعر دی. د دې سره سره دوی په ایجوکیشن کې پی ایچ ډي کړې ده. دا زمونږ د هغه ملګرو دپاره چې څوک څه قدرتي کمی لري په خپل وجود کې، نو د هغې دپاره یو مثال دی، ځکه چې ډاکټر حبیب نواز انقلاب چې دی زمونږ د دور یو داسې بیدار مغزه شاعر، ادیب او ایجوکیشنست دی چې دی نه یوازې د خپل ځان دپاره کار کوي، بلکې لګیا دی د خپلې کمیونټي دپاره هم ډېر کار کوي. زمونږ ډاکټر حبیب نواز انقلاب چې دی د بنیادی طور د سوات د سیمې سره تعلق لري، او د نه یوازې په خپله سبق وایي،
ورسره سبق ښایي هم. دا قصه راته وکړئ ډاکټر صاحب. ښه جي. نو د سبق دا ځینې ملګري په دې عام کوڅو بازار کې جی چې ځینې زمونږ دوستان ملویږي نو هغه وایي چې ته دا په دې استرلان کې یو بیره دی نه ما ته وایي چې زه خو ډېر حیران شوم چې ما ته د ملګرو ووایي چې د سبق ښیي هم بالکل. او بیا وایي نور هم حیران شوم چې دوی وایي چې دی چاته سبق ښیي نه هغه هم نظر یې نه دی. بالکل. نو بیا ما هغه بهرحال څه لږ پوه کړو خبرې مې ورسره وکړې. ښه جي. نو زه په سوشل ویلفیر ډپارټمنټ کې د مدرس د یو ټیچینګ کار کوم ښه جي. او دا زمونږ د خصوصي تعلیم د ضلع سوات سکول دی. ښه جي. دلته کې په زمونږ په صوبه کې تقریبا په هر ډیویژن کې یو سکول د سوشل ویلفیر والا شته جی چې د خصوصي طلباو ته پکې زده کړه ورکولی کېږي. ښه جي. نو په دغه سکول کې زه دا فرایض ادا کوم. دا ډیره لویه خبره ده. بل دا د ډاکټر صاحب چې تاسو ماشاءالله خدای پاک د زړه زور ډیر درکړی دی چې د زده کړې یو تند او یو حسم شته. اکثر ما نه په ټلیفون هم د شعرونو تپوسونه کوي دا چا دی او دا څنګه دی او دې کیسې دي او ادبي مجلسونو کې هم ډېر ښه تنقید هم کوو مطالعه هم شته ستاسو. نو دا راته ووایه چې د دې ادب سره مو دا شوق د کله نه پیدا شو څنګه پیدا شو؟ دا ادب چې دی که نه جي جی نو زما خیال دا زما په جینز کې پروت دی. ښه جي. د هغې یو وجه دا ده چې ځینې خلک خو داسې چې د زده کولو کسبي ادب هم شته جی چې تاسو د مطالعې په رڼا کې اکثر را پیدا شي. جی خو زه چې د پنځم جماعت د طالب علم خو دومره علم نه وي که نه نه په هغې کې هم ما څه لیک میک کړی و ځان سره. ها ماشاءالله پنځم کې. په پنځم کې ښه جي. چې ما سره لا دا شعور نه و چې ادب څه ته څه وایي شی دی او شاعري څه شی دی یا مختلف اصناف څه دي. نو زه دا ګڼم چې دا زمونږ په دغه کې دی هغه په وینه کې هغه شته دی. جي بل دا ادب چې دی دا ادب یو زمونږ د دې ناسته پاسته د داسې خلکو سره او زه د ریډیو اورېدونکی پاتې شوی یم. ښه جي. کله چې ما ته دا د سترګو حادثه راغله نو ما سره یو ریډیو به و ښه جي. هغه به مې ډېر اورېد. ماشاءالله. د ریډیو د لارې ما زیتون بانو، ډاکټر عجز، ډاکټر عباسین، ډاکټر راجولی شاه صاحب چې تاسو ذکر وکړو، جی اعظم صاحب مونږ ډېر اورېدلی دی. بالکل. نو په داسې ماحول کې خو چې هغه وایي چې رباب چې دلته کېدی نو په خپله به ټنګېږي. بالکل. چې داسې ګیر چاپېره دا ادبي محفلونه یي او دغه یي نو د سړي د زما هغه ذوق ته لږه دغه ورکړی شوه، بېشکه بېشکه جلا میلاو شوه. نوره ډاکټر صاحب خو هم نه چې سره راته وړاندې کوي او تاسو خو ترنم هم ډېر مزېدار دی نو که څه کلام راته وړاندې کوي ډېر خوند به وکړي. صحیح شوه جي. نو دا کلام به ووایو دې نه بعد به دا موږ چې کوم څېړنه کوو او دا د خصوصیه پر او د هغه به بیا ډېره ښه ده ډېره ښه ده. دا ما یو دلته کې چې په دې دا بي آر ټي جوړېده جي او جی او دا په دې باندې په هغه دا په 2018 کې په دې زمانه کې دا خلک تنګ شوي هم خلکو ته ډېر تکلیف او سړکونه او بند او په بیلو لارو په کلو کې به خلک تلاو دوړې وي. بالکل. نو هغه نقشه ما راښکو دې ده په دې چاربیته کې. مهرباني وکړئ دا به ډېر خوند وکړي. خلک به ترې ډېر خوند واخلي. اوس خو د بي آر ټي نه ډېرې فایدې دي. اوس خو پیدې هم اوس خو ته ډېر خلک فیض وچتی خو په هغه وخت کې د جوړېدو په وخت کې تکلیف ډېر و او هغه به غالبا چې زموږ د ټولو اورېدونکو ته یاد وي هغه. بالکل. نو دا یو ما چاربیته لیکل وه بي آر ټي. دا څنګه میټرو شوه ابۍ پې وکړو شکو. دا څنګه میټرو شوه ابۍ پې وکړو شکو. په چوک کې یې نارې کړې خلاص به نه شو د جنجاله لګي پې 20 کاله. خواښې مې ترې لاړه میټرو نه شوه تیاره. بیګم کلثوم نواز پکې هم د بخانو شوه. دا څنګه میټرو شوه. نواز پکې بیمار شو، نواز شریف مطلب دی.
نواز پکې بیمار شو، سخر مې په حق لار شو، کیتی پیتی زوی مې پکې پلار شو، د هلکو د ابۍ پې وکړو شک. او بیا دی چې جوړه یې نقشه کړه، کمقلو ترې توبه کړه. جوړه یې نقشه کړه، کمقلو ترې توبه کړه. نن چې څه جوړ شوي وي وران شوي وي سباله لګي پې شل کاله. نو پروژه د ښکلاګانو یې غرقه کړه یارانو. جنت جنت خاریه مې وه په شان د هدیرو شوه. دا څنګه میټرو شوه. نو روپۍ وې په زرګاو، روپۍ وې په کروړاو، خبر شوې د اړداو. روپۍ وې په کروړاو، نظر شوې د اړداو. خبر پې مولانا شو، اوس یې واچولو چکو، ابۍ پې وکړو شک. بوټي یې کرل، بوټي یې ریبل پرون چې یې کرل، بوټي یې ریبل پرون چې یې کرل. شوکت یوسفزي غږ کو، بیخ مو ویستلو ماله لګي پې شل کاله. پیسې یې کړلې هضم، خرچه یې شوله ختم. خاتون یې اول لاړه، یو او بل ته په زارو شوه. دا څنګه میټرو شوه. نو دا د عمران صاحب نوم پکې راځي، زمونږ دا لیډر چې دی. عمران شولو ورخلاص، کاسه یې کړه په لاس. وایي سعودي ته را سره وکړئ کومکو، د ابۍ پې وکړو شک. ابۍ ویلې جاړه خیرونه پسې غواړه، سر ته به یې نه کړې که ګاڼه شي بنیګاله لګي پې شل کاله. حاجي وویل ګلې ناپوهه ساده ګلې، جوړه به میټرو شي، ته به وایې د نندارو شه، د نندارو شوه. دا څنګه میټرو شوه. ختم انتظار دی میاشته نیمه کال دی، ختم انتظار دی میاشته نیمه کار دی. سازه به میټرو کړم د ښکلې په یو ټکو، ابۍ پې وکړو شک. اوږه دې بیان شو، حاجي داسې ګویان شو. 600 مزدور پې شپه ورځ وهي کوداله لګي پې شل کاله. ابۍ وې حاجي ګله ناپوهه ساده ګله، میاشته نیمه نه ده اوس خبره د مودو شوه. دا څنګه میټرو شوه. د دوړو په میدان ابۍ حاجي روان، پته ورته نه وه چې دا خوړ دی که سړکو، ابۍ پې وکړو شک. نو چې راغله ګلاجي، ابۍ ووې حاجي، چې راغله ګلاجي، ابۍ ووې حاجي، رسې به دوزخ ته په ګنټه کې د تاکاله لګي پې شل کاله. چې تیر شو د تاکاله، ابۍ شوله بدحاله. دلته ټیکهدار ته په کنځلو په خیرو شوه. دا څنګه میټرو شوه. مخکې راغی بورډ د خټو نه ډک روډ، پېښه داسې وشوه حاجي پرېوت سم د ټکو، ابۍ پې وکړو شک. نو ختم شو بیان میټرو کړو په لړزان، ختم شو بیان میټرو کړو په لړزان. راشه انقلابه خلک پرېوت له مجاله لګي پې شل کاله. ډېر اعلی، ډېر اعلی، ډېر ښه. دا د ډاکټر حبیب نواز انقلاب یوه داسې چاربیته وه چې په هغه وخت کې چې کله میټرو جوړېده نو موږ ته ډېر خوندونه اخیستي، ډېر هم خندلي وو، ټوکې ټکالې. او اوس خو ماشاءالله د میټرو ما اورېدلي چې د ورځې کم از کم 2.5 لکه خلک په دې کې ځي راځي. نو خلکو ته ډېره فایده ده او ډېر د کار شی دی. ښه جي ډاکټر صاحب، تاسو نن سبا څه ریسرچ کوئ؟ تاسو څه ذکر کړی چې یاره زه په هغه شاعرانو ادیبانو باندې ریسرچ کوم چې څوک سپیشل دي، یعنی څه معذوري لري د هغې په پښتو کې چې هغه شاعران دي په هغې ریسرچ کوئ. دا قصه راته لږه وکړئ. دا زما د چونکې زه خو ما پی ایچ ډي ډګري اخیستله او زه اوس یو ریسرچر یم که نه. بلکل بلکل. ساینسي بنیادونو باندې یو خبره څنګه ثابتېږي هغه ما طریقې ویلي دي. نو ما دا مخکې چې کومه ډګري اخیستې وه دا ما د خصوصي افرادو د ایجوکیشن او د تعلیم په حواله سره کړی. ماشاءالله. د دوی تعلیم څنګه پکار دی، د دوی سره څه سلوک پکار دی. موږ دا ویلی شو چې په دې ټوله صوبه کې د خصوصي افرادو د تعلیم لوی ماهر تاسو یې.
زه کم از کم ځان ګڼم خجی او په ویجوالي امپیر کې زه لومبی پی ایچ ډي ډاکټر یم. سبحان زه اوس دا دعوه نه کوم، الله پاک ډېرو خلکو لا ډېر پوهان پیدا کړي دي، زه د ټولو ته احترام لرم، قربان خو زه په خپله حصه کار کوم. ماشاءالله. نو په هغې کې چې ما دغه وکړو نو دا خو ما د هغو په ایجوکیشن په حوالې سره کار وکړو. خجی خو بیا چې تاسو سره په دې ادبي نشستونو کې او دا چې ما وکړو مطالعه مې وکړه جی او ایم ایس پښتو مې هم وکړو، خجی نو په دې کې ما ځینې نابینا خصوصي افرادو دا لیکل زما تر مخې راغلو خجی او نو ما ضرورت محسوس کو چې د دوی د دې خیالاتو نه د استفادې ضرورت دی او بالکل دا خوندي کول پکار دي، بشک ځکه چې زمونږ د ادب دا یو سانحه ده چې پخواني شاعران ډېر داسې دي چې د ګمنامۍ په تیارو کې پراته دي، بالکل د هغو تش نومونه موږ اورو. جی بالکل نو ما وایي چې زمونږ دا خصوصي افراد دا په نن زمانه کې داسې لږ څه غاړې ته کنارې ته دي. جی زما دا خیال و چې د دو دا لیکل مخې ته راوړم، د دو حالات زندگی خوندي کم او د دې نه زمونږ لوستونکي فایده واخلي. نو بالکل داسې به لوستونکي د دې جوګه شي چې کوم چې معذوري یو لعنت ګڼي، جاو نه هغوی به معذوري لره د ادب او د فن په میدان کې د یو نوي نقطه نظر په تور وویني او هغه به د دې نه ډېر خوند واخلي، ځکه چې ما چې کوم د معذورو لیکل لوستي دي تاسو هم وخت په وخت کتلي دي، جاو نو د هغې نه ما ډېر خوند اخیستی دی. بالکل نو په دې کې به موږ مخکې نور خبرو وکړو، خیر یو به په معذورۍ خبرو وکړو سمه ده او یو به دا د دوی په دې شعر او ادب په حوالې سره وکړو. داسې د ډاکټر صاحب چې زه دا ګڼم کرل زمونږ چې کله هلکانو په ورځو کې ډېر ښایسته شاعر و عبدالستار عارف خټک عبدالستار عارف او ډېر ښکلی شاعر و ډېر مزېدار، خاجي الله دې وبخي. بل یو شاعر ما لیدلی د هغه نوم دی عبدالقادر مجرم، خدا زه نه پېژنم. هغه چې دی هغه په خپه باندې لیکل کوي ښه او جی د هغه لاسونه نشته، ښه په خپه باندې لیکل کوي او څو کتابونه لیکلي دي. صحیح. د هغې نه علاوه زمونږ ډېر ښه شاعر ملګری شاهد علي شاهد چې دی هغه هم د نظر شاهد علي شاهد زما په دې مطالعه کې شامل دی. ښه جي نو دا شاعران او بیا داسې به ډېر شاعران چې هغې به خامخا شاملول غواړي، نو تاسو د دې دپاره څه پیمانه ایښې ده چې یاره صرف د نظر بازوران که نه ټول وجود بازوران؟ دې سره هر هغه خصوصي فرد موږ هر هغه چاته وایو چې د هغه څه ظاهري بدني کمی نیمګړتیا خو وي ولې هغه اوس هم د صلاحیتونو مالکي او خپل مهنت جاري ساتي او هغو ته موږ خصوصي فرد په دې وجه وایو چې د هغه سره خاص صلاحیت بالکل او قابلیت بېشکه او ملګرو ملتونو د دې خلکو دا حیثیت تسلیم کړی دی. جی نو موږ هم دا د معاشرې ضروري حصه ده. نو په دې کې داسې موضوع شامل دي چې که د چا خدای مکه د چا څه لاس کې فرقي د هغه کو په خپه کې څه معذورتیا وي او که هغه مثلا نه ویني نظر یې نه لګي خو چې هغه په پښتو نظم نثر سره شوق یې او په دې کې څه خپل شغل دلچسپي لري بالکل نو داسې کسان به موږ که د هغو کتاب چاپي که ناچاپي که هغو د سوشل میډیا له لارې خپل کلام شریکوي که هغو په مشاعرو کې راځي نو داسې کسان به موږ د خپل څېړنې او د دې تحقیق برخه جوړو او دا به زموږ خوشقسمتي چې د دوی لیکونه موږ ته میلاو شي. بالکل دې کې یو شاعر بل هم ماته رایاد شو زرنوش شهاب، دا هم زما په مطالعه کې چې د هغې کتابونه هم څو چاپ دي او ډېر ښه شاعر دی. هغه ډېر ښه شاعر هم دی او هغه د نثر او افسانو یو مجموعه هم شته. جی بالکل او شاعري ډېره د کلاس شاعري ده، ډېر خوږه او پسته شاعري ده. دغه شان شاهد علي شاهد د شپږ نظمي مجموعې شاعري دغه شانتې سلما شاهین چې وه جی بالکل نو اگر چې داسې ډېره سویر موضوع نه وه او جی خو یو زمونږ په دې دغه کې راځي بالکل مطالعه کې راځي بالکل د هغې 10-12 کتابونه ماته میلاو شوي بالکل جی. نو په دې ستاسو د پروګرام په حوالې سره زه داسې کسانو ته
دغه خواست کومه جی او دوی ته دا یو قسم دا یو د دوی دپاره یو ډېر ښه موقع ده چې د دوی نثري او شعري جی نمونې موږ ته راورسي جی او هغه کو د دې ریډیو په لارې که زمونږ یونیورسټي ستاسو په حواله سره وي یاره تاسو که ډاکټر صاحب دا مهرباني وکړئ خپل ایمیل ایډریس او خپل ټلیفون نمبر ووایئ نو دیو به درته په واتس اپ یا په اس ام اس یا په ټلیفون رابطه وکړي او درو به دیږي نو دا زما واتس اپ نمبر به زه دوی ته ووایم قربان 0342 0342 85 جی 80 جی 123 ډېر ښه شوه 0342 جی 858 0123 1 2 3 go آه، ښه جي ډاکټر صاحب ایمیل ایډریس کوم وي نو ورته ووایئ ایمیل به زه ووایم تاسو ورته بیا په خپل مبارک اواز کې هم دا جی دوغراو جی کوي ښه جي طاهر TAHIR TAHIR ډاټ ډاټ نواز نواز NAWAZ NAWAZ ورسره جوخ SWT SWT @gmail.com @gmail.com ټیک شو سم شوه ډېر اسانه شو مطلب طاهر ډاټ نواز ډاټ نواز SWT بالکل @gmail بهترین بهترین دا اسانه شوه دا کارم اسان شو ځکه چې زموږ هغه ملګري چې کومو ته حاجی غږ د رسي یو تاسو خبره بخښنه غواړم که دو بیا هم فرض که ایمیل یا واتس اپ یا دا دو لپاره مشکل وي نو دو چې زمونږ دلته یونیورسټي کې دا کم ادبي ملګري د دو دي جاو نو دغه ادبي ملګري اکثر مونږ د یو بل پیژنو پېښور یونیورسټۍ کې چې کوم ادبي ملګری پیژنې هته ورسئ نو بیا به تاسو ته چاته راورسي هم ورسئ که نه جاو چې یاره دا زمونږ مثلا د پښتو ډپارټمنټ اکیډمي ته دې ته جا. دغه کوي که نه نو دا زمونږ ملګري په دې څېړنه کې د هغو هم ځینې ملګري د ټولو نه ښه وسیله ډاکټر صاحب دغه د ایمیل دی ایمیل جو بیا نو بس پای کې سره د ثبوته سره د کلامه سره د تعارفه سره د تصویره هر څه معلومات را رسیدي او دې کې دا یو بل شی دی چې دوی چې کوم خپل نمونې فرض که موږ ته رالیږي موږ سره شریکوي نو خپل د معذورۍ سرټیفیکیټ به هم موږ سره بس شریکوي ټیک ده ډېره ښه خبره چې پته ولګي چې یاره څه معذوري ده نو چې د هغې تصدیق وشي چې موږ بیا په هغه مطالعه کې بیخي سمه ده بیخي سمه ده ځکه چې په تحقیق کې خو ګپ نه چلیږي په هغې کې خو هر څه ټیک چلیږي بیخي سمه ده ښه جي ډاکټر حبیب نواز انقلاب نن زموږ میلمه دی او زموږ سره خپل خیالات شریکوي تاسو پی ایچ ډي کړی ده په ایجوکیشن کې او اوس پی ایچ ډي کوئ په پښتو کې یعنې ډبل پی ایچ ډي به هي زما خیال دی چې په دنیا کې به داسې مثال بیا ډوي نه نو هسې خو زمونږ چې دا کوم اوس پښتانه لیکوال دي جی دې کې غالبا چې داسې یو ډبل پی ایچ ډي شته دی خو په د نظر نه محروم کسانو کې به دا په وسم زه یو یوازینی کس یم همداسې زه وایم همدغه زما مقصد دی همدغه زما مقصد دی ښه جي دا راته ووایئ چې زمونږ دا کم د نظر نه محروم خویندې وروڼه دي د دوی دپاره چې د تعلیم کم انتظام حکومت کړی دی یا کم سکولونه دي نو د هغې هغه نظام او د هغې هغه نصاب تاسو کافي ګڼئ دا د دې خلکو دپاره زه به د حکومت ستاینه وکړم چې د خلکو دپاره یو پوره سیستم جوړ کړی دی ښه جي په صوبایي لیول په مرکزي لیول ډېرې ادارې کار کوي ښه جي او دا د شکریې خبره ده الحمدلله ماشاءالله خو تر څو چې د دوی د نصاب او د دوی دغه خبره ده تعلیم دغه انتظام نه ډېر زیات کمی دی پکې ښه جي ډېر کمی دی مطلب هغه مشینونه او هغه کاغذونه نشته که څنګه یعنې یو خو دا سکولونه کم دي جی زه په هر یو ډیویژن کې یو سکول دا کم دی ښه جي ضلعو ته پکار ده چې راکوزه شي خبره پکار ده چې ضلعو ته خبره کوزه شي ښه جي دویمه دا چې په د دې سکولونو معیار ډېر خراب دی ښه جي د دې ځینې سکولونه خو داسې دي چې هغو خپل بلډینګ هم نشته ښه جي که وي نو هغه ناکافي دی ښه جي بیا د هر یو سکول سره یو معیاري هسټل نشته ښه جي
د یو سکول سره هم سیوا د یو د نشتراباد د سکول نه سیوا د دی نه ما د خپل ریسرچ دوران وکاتو چې د یو سره هم معیاري څه چې هغه غیر معیاري ګراوند هم نشته د لوبو صحیح بیا د دې سکولونو کې چې کوم اساتذه دي نو د هغې په ځینو سکولونو کې د اهلکار یعنی کم دي خجی مطلب د ضرورت مطابق نه د دي ضرورت مطابق نه دي خجی په یو سکول کې هم د پرنسپل سیټ نشته اوهو پوسټ نشته خجی ښه نه چې پرنسپل مینز چې د کور مشر نه نو بیا به څنګه بیا به دا کور څنګه چلیږي بیخي د ګاډي ډرایور نه دا څنګه چلیږي بیخي ټیکې به ورله ورکوي نو زمونږ په دې یو سکول کې دغه نشته د زه به د دې مایک د حوالې د دې پروګرام د لارې خپل دا زمونږ ډېر د غوړې زمونږ یو ډېر ښه ډپارټمنټ دی ډېر تکړه دا د سوشل ویلفیر ډېر تکړه ډپارټمنټ دی دوی ته به زه دا د دوی توجه به دې طرف ته راوګرځوم چې تاسو هر یو سکول ته د پرنسپل او د وایس پرنسپل دغه ورکوي پوسټ او که د پرنسپل پوسټ نو اوس ما پی ایچ ډي کړله زه دې دپاره الیجبل یم خو دا به یو بل دغه تاسو ته ووایم چې موږ پی ایچ ډي وکړه نو زه خو اول خپل انعام دا خپل تعلیم ګڼم خو په یونیورسټیو کې چې سړی پی ایچ ډي وکړي هغه 20-21 ګریډ ته لاړ شي موږ په بلایند سکولونو کې په هغه سیم سکیل باندې کار کوو حاجي په هغې کې پروموشن نشته پروموشن پکې نشته ځکه چې سیټ نشته پوسټ نه په بلایند سکولونو کې چې کوم استادان نو دا خامخا بلایند په کار دي ستاسو په ذهن کې نه ضروري خو نه ده حاجي که تربیات یافته وي نو زموږ سره روغ د نظر والا ملګري هم شته حاجي خو بلایند چونکې زیات تر تربیات خپل په دغه مرحلو نه تیری د دې نه تیری نو یو سړی ډاکټر صاحب یو سړی په کتابونو کې معذوري سټډي کوي او یو سړی د دې مرحلې نه تیر خپل تجربه شوي نه د ډېر دغه وي ټیک وایي خو د سکول دروازې روغو خلکو ته هم څه بندې نه دي صحیح که هغو چېرې تعلیم حاصلی شوق یي چې د معذورو خدمت وکړي نو موږ هغو هم موږ سره شته دی کار کوي صحیح خو دا سکولونه چونکې واحد ذریعه ده د ډسیبل لپاره نه زیات تر تعداد پکې د دوی دی صحیح او دا د نظر معذوران چې کوم دي نو دوی ته دا سبق څنګه ښودلی کېږي مطلب چې یوازې په غوږ باندې به څنګه کېږي که په دې کې مطلب نور څه څیزونه استعمالیدی شي دا د انسان سره د علم حاصلولو لپاره یوه ذریعه نه ده صرف سترګې نه دي حواس خمسه دي حواس خمسه دي نو د نظر نه محروم کا صرف د یو حس نه محروم دی صحیح نو دله په کار نه ده چې د نورو حسونو له هم چوټې ورکړي حاجي دی د لمس په ذریعه داسې کوو که نه چې موږ او لاس وروړي یو څیز له او دا اوس دا کپ ما راواغسته که نه جي بلکل نو دی د دې لمس نه هم دا د خدای نعمت دی بېشک نو دې نه کار اخیستی چې دی د یو ده سره صرف غوږ نه دی د سره ډېرې ذریعې بلکل د بوی په ذریعه باندې بوی په ذریعه ذایقې په ذریعه بیا جي بیا یو بل چیز دی تاسو ته پته ده هر انسان له خدای د وجدان او د کشف دغه هم ورکړی جی قابلیت جی او د علامه اقبال او د امام غزالی او د جرمن فلاسفر کانټ جی ایمانوئل کانټ جی دا نور ډېر پوهان او فلاسفران دا خو وجدان ډېره غټه ذریعه ګڼي تر دې پورې چې آینسټاین دا دی زموږ د فزیکس ماهر دی خو هغه د کشف او د وجدان ډېر دغه کړی دی زموږ دا ساینسي علوم چې دي په دې کې خو هم ډېر غټ لاس دی د وجدان او د کشف بېشکه بېشکه دا تش د لیب کار خو نه دی بلکل نو په دې طریقې سره موږ سر راغلو تاسو دا تپوس وکړو نو د دې شاته یو سوال دی چې یعنې معذوري څه ته وایي د دې سرلاسه دا سوال جی جی اول خو دا د معذورۍ ټکی توهین دی دا بېعزتي ده دا ټکی نن سبا موږ نه خوښوو موږ نه د سپریم کورټ فیصله په دې کې مناسبه نه ده چې یو سړی ته خامخا احساسې کمترۍ کې واچوي چې ته هغه معذوره کړې جی بلکل معذوره وایي هغه ته چې هغه سره یو بهانه وي چې زه به کار نه کوم عذر ورسره بلکل نو
بیماری او معذوري بیل بیل چیز دی صحیح منګه دا غنو چې معذوره بیمار دی بالکل دا د معذوره یو ډېر پخوانی خبره ده ټیک خبره دته طبي ماډل وایي د معذوري صحیح یعنی دا فرد د په دې جسم کې یو کمی ده جی نو خو په دې خبره کې معاشره هېره شو ده ښه جی د فرد سره خو تا ووایي چې کمی ده خو ته خپلې معاشرې ته وګورې ستا معاشرت څه حال دی جی بالکل نو بیا زمونږه د دې خلاف اولیور په 1983 کې ښه جی یوازې اولیور نه نور هم شته ښه جی هغه ووایي چې نه دا معذوري نه معذوره ستا معاشره ته ډسیبل کوي ښه جی دا معذوره خلک مطلب دا چې تا ته دومره مسله نه چې معاشره دې غرق کړي هغه دې دغه کړي نو په دې وجه دا شکسپیر دا چې کوم انګریزي لیکوال دی دغه شکسپیر نه جی دا بل شکسپیر ښه جی د په 2014 کې ښه جی ویلي دي چې معاشره خلک معاشرتي رکاوټونه معذوري پیدا کوي اوه دغه نه پیدا مطلب د خلکو رویه په دې معاشرتي رکاوټونو نه درې مراد دی جی جی یو منفي رویه او جی یعنی زه تا نه اکسپټ کوم جاو کنه ستا ګوته خرابه ده تا نه اکسپټ دویم توفیری قوانین او مثلا دې کس دا کس نو ټیک ټاک دا خو د څخه کاکا وړي یا زه نه اکسپټ کوم دا غلطه رویه ده بالکل بالکل بل دا چې یو سړی مثلا ویل چیر یوز کوي خو فوټپات مات دی روډ کې ډولې دي او یا د لپاره ریمپ نشته د لپاره ریمپ نشته نو خو تا معذوره کو بالکل نه معذوري هغه راشي چې کله د چا بدني نیمګړتیا چې د چاپېرچل د خندانو توفیري قوانینو جی او د منفي رویو جی په ګډون دا چې یو شي او د فرد په ژوند کې شرکت بشپړ شرکت جی منع کړي نو دلته معذوري ته جوړ شي زبردست نو معذوري غیر قانوني ټکی دی سپک ټکی دی جی جی او دا د خلکو دا یو خیرات طرف ته او چیریټي طرف ته ځي بالکل جی نو زه به خپلو اورېدونکو ته دا ووایم چې که د چا په وجود کې څه بدني څه ظاهري نیمګړتیا وي نو هغه سره تاسو خپل سازګار ماحول ورکوئ بالکل حکومت ته به ووایم چې هغه ته سازګار ماحول ورکوئ نو هغه به د دې باقي مانده صلاحیتونو په دولت خپل کارونه کولی شي او موږ په معاشرې کې داسې کسان لیدلي دي چې هغه د څه ذاتي نیمګړتیا باوجود د روغو خلکو نه اعلی په څو چنده په 100 چنده زیات دغه ښودلی دی پوهه ښودلې ده داسې د ډاکټر انقلاب صاحب جی چې د فیسبوک په لیکه باندې ظاهر حیران سلامونه کوي او نیکی هیلې او احترامات وایي ظاهر حیران ته وعلیکم السلام ډېره مننه د کراچۍ د رڼاګانو د ښار نه حاجي د کراچۍ د شهر قاید نه پروګرام زبردست دی سلام کوم میلمه ته هم او ټول باجوړ ته هم ډېره مننه باجوړ ته موږ هم سلام کوو د باجوړ نه باجوړ ولونه جی بل ملګری چې دی هارون هیوا دغه وایي السلام علیکم سر تاسو انقلاب صاحب ته ډېر سلامونه انقلاب صاحب زما ډېر خوږ ملګری دی خو بلها وخت پس مې ولیدو خوشحاله شو ډېره مننه هارون هیواد زمونږ دی او د یونیورسټۍ کې ملګری دی او زمونږ ټولنې ته به هم راته او موږ هم بلا مې د بعد د ده نه څه واورېدو نو په کار ده چې ده ته دی راځي یونیورسټۍ ته داسې دغه ساتي ښه وخت ورته غواړم سلیمان باجوړی وایي السلام علیکم زه سلیمان باجوړی یم د پېښور پتنګ چوک نه او میلمه ته هم سلام کوم وعلیکم السلام سلیمان باجوړي صاحب ته ډېر ښه وخت غواړو شکریه زاهد علي زاهد وایي چې د ګړنګي بالا نه چې دواړو ډاکټرانو ته ډېره مینه او ښه ژوند د لوی الله نه غواړم ډېره مننه خوشحاله شئ ما ته یو ټوکه راياده ښه جي یو د انګریزي یو شاعر جان میلټن جان میلټن
جان میلټن په د اخري عمر کې د هغه نظر خراب شو. صحیح. نو د هغه دوستان ناستو نو ده به اکثر د خپلې ښځې نه ډېر فریاد کوو. ښه. نو دوستانو ورته وی چې جان میلټن صاحب دوستانو ورته وی بلکې دا قصه د سر نه بیا راخلمه. داسې و چې یو ټوکه ماته رایاده شوه. ټوکه داسې و چې یو ورځ جان میلټن د انګریزي شاعر دی، نو هغه نظر په آخري عمر کې خراب شو. نو د هغه دوستان چې دي هغه ناست به نو ده به د خپلې ښځې نه ډېر فریاد کوي چې یاره دا ښځه مې ډېره بدخویه ده. نو دوستان یې ورته وویل چې جان صاحب ستا دا ښځه چې ده دا خو دومره ښایسته ښځه ده لکه د ګلاب ګل. نو ده ورته وی او وی دا د ګلاب ګل زه د ازغو نه پیژنم. وی چې تاسو خو یې تش وینئ او زه اورم هم که نه. ښه جي داسې ده ډاکټر صاحب چې زمونږ په وطن کې معذوران چې دي نو هغې مونږ خو ورته پکار ده چې نه وایو معذوران، خو د پیژنګلو دپاره چې زمونږ کوم سپیشل ملګري دي په مختلفو حوالو، څوک د غوږ د لاسه کمزوري دي، څوک د سترګو، څوک د خپو لاسو. نو د دې خلکو دپاره چې کوم تعلیم دی نو د هر یو طبقې د خلکو دپاره خاص کر چې د نظر کمزوري څوک لري د هغې دپاره اعلی معیاري تعلیم تاسو وایئ چې شته تعلیم خو هغسې نشته څومره چې پکار دی. نه هغه مره د زمونږ په دې صوبه کې د کوم چې د سماعت نه محروم کسان دي، جی د سماعت او د ګویایۍ نه ښه جي چې اوري نه او ویلی نه شي د هغو دپاره هم تعلیم شته، جی د نظر نه د محروم دوی دپاره هم شته، جی بلکې چې کوم داسې ذهني طور موږ دا ټکی هم اگر چې نن سبا نه خوښېږي خو دوی ورته ریټارډډ وایي، جی یعنې ذهني طور لږ پسمانده ورته او جی او ځینې خلک یې لږ داسې پیدایشي نه د هغو دپاره هم چېرته څه لږ دغه شته. خو ما تاسو ته وویل چې دا خو یو خو د دې فرد پورې هم دغه منحصره ده. جی بل لا چې د دې فرد کورني حالات څنګه دي، یعنې ده سره د خپل کورنۍ رویه امتیازي ده او که نه ده ته توجه ورکوي. صحیح. که نه ورکوي نو هغه بیا پاتې شي که نه. او ظاهره ده ظاهره ده. یونیورسټو ته او دې ته څوک راتلی شي. بېشکه نو دا په دې حالاتو باندې منحصره ده. خو بیا هم زه د دې پروګرام د لارې زه دا وایم چې یو خو معذوره د دوی د پیژنګلو معذوري د دوی پیژنګلو نه ده. جی دا ټکی مه وایئ. او جی دوی ته موږ خصوصي افراد وایو. صحیح ده. په افغانستان کې یو ټکی دی معیوبین، یعنی یو عیب دی پکې، خو دا مناسب نه دی. دا خو ډېر یعنی دا سپک لفظ دی او د دې د لارې دا زه بیا وایم چې دا ټکی هغوی یو څه کسان معیوبیت لرونکي، دا ټکی یعنی پرسن ویت ډسیبلیټي، دا څه لږ دغه شته دی، دا لږ ښه دی. د هغې وجه دا ده چې معیوبیت د دوی پهچان او پیژنګلو نه ده، بلکې دا د دوی یو کیفیت دی، یو مشکل دی او دا په هر چا راتلی شي. یعنې مطلب دا دی چې ده د خپل شخصیت حصه جوړه کړه نو دا معذوره شو. جی 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 که د ده سره توپیري چلني، د ده سره ماحول سازګار نه وي نو دی معذوره شو. داسې خو زه اکثر مثال ورکوم چې په وجود روغ جوړ بلکل ټیک ټاک کسي زه ورته لارې بندوم نو هغه هم معذوره شو. بیا به چېرته بلکل همداسې ده همداسې ده. معذوري هغه وخت را پیدا شي چې کله هغه زمونږ هغه ته توپیري چلن شروع. بلکل مونږ په زور باندې مطلب معذوره کو. په دې وجه باندې اولیور په 1983 کې 1983 کې شکسپیر په 2014 کې او WHO د نړیواله د روغتیا اداره چې ده هغې په 2001 کې دا خبره کړې ده چې تاسو دوی ته او بیا رښتیا په 2006 کې د معذورو کنونشن ان دا یو نوم دی لږ ګران UNCRDP، یعنی د ملګرو ملتونو
د خصوصي افرادو دپاره ښه جي لوظنامه. ها په دې لوظنامه کې معذوري د حقوقو په بنیاد ډیفاین شوې ده صحیح چې دې کس ته د سره چې هر څه نیمګړتیا ده خو دی دته به ته په ژوند کې د شمولیت پوره موقع ورکړې. خپل ذهن نه دا خبرې وباسه چې دا معذوره دی. صحیح په دې کې دا ډېر جامع دغه دی او ملګرو ملتونو جوړ کړی دی او زمونږ ملک افغانستان غوندې ملک هم دا ساین کړی دی. صحیح صحیح نو دې کې د معذوري چې اوس ته تاسو وایي او جی نو د دې یو ډېر ښکلی تعریف دی جی او هغه دا دی چې کله تاسو دغه وزر معمولي غوندې خبره ده هغه د ماحولیاتي او چاپېرچلي رکاوټونو او خنډونو سره یو کو نه دې نه معذوري جوړه شوه. بالکل ډاکټر صاحب حبیب الله کرکټر سلام کوي وایي چې میلمه ته هم سلام کوم. حبیب الله کرکټر زمونږ ملګری دی ښه جي او که زه غلطېږم نو دا کرکټ د دې ټکي نه زه معلوموم چې دا زمونږ ملګری دی. صحیح د ده ته وعلیکم السلام او ډېره مننه. محمد اسرار حقیار هم سلامونه کوي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. وعلیکم السلام ورحمت الله. بهار علي وایي چې السلام علیکم ډاکټر صاحب تاسو ته میلمه ته سلامونه. بهار علي د سعودي عرب نه. ښه جي د بهار علي صاحب ته موږ هم سلامونه کوو خو وخت ورته ووایو دلته همونږ خزان علي یو او تاسو ښه ده چې بهار علي یې. الله مو خوشحال لره. الله دې په وطن کې روزګارونه را پیدا کړي چې زمونږ د بې کوره بې وطنه خلک هم په خپل وطن کې د هغې عمره د هغې نه زیاتې پیسې وګټلی شي. ښه جي انقلاب صاحب تاسو خو وخت په وخت باندې زه ګورم چې موسیقۍ سره هم ډېره دلچسپي لرئ او ټنګ ټکور مو خوښیږي او ترنم هم کوئ. چېرته څه شی داسې شته نه چې ترنم وکړي راته؟ ښه جي ترنم به درته یو که څه درته یادېږي نو ډېر خوند به وکړي. ولې نه د خپل غزل خپل شعرونه به ووایم قربان ځکه دا نور خو دا ملګري اکثر اوري قربان نو دا زما د غزل یو دوه درې شعرونه به ورته ووایم. سمه ده جي سمه ده. په خوب دې ګورمه بار بار راشه چې و دې وینم واه په خوب دې ګورمه بار بار راشه چې و دې وینم په ویښه وم چرې یو وار راشه چې و دې وینم او په ویښه وم چرې یو وار راشه چې و دې وینم ډېر مې یادېږي ستا راتلو او ستا د ناز خبرې واه ډېر مې یادېږي ستا راتلو او ستا د ناز خبرې ګلابه مه کوه انکار راشه چې و دې وینم واه ګلابه مه کوه انکار راشه چې و دې وینم په ویښه وم چرې یو وار راشه چې و دې وینم. بل شعر دی جي جناب د ملایانو زاهدانو په خبرو مزه د ملایانو زاهدانو په خبرو مزه په ممکن نشته د چا کار راشه چې و دې وینم په ممکن نشته د چا کار راشه چې و دې وینم او په ویښه وم چرې یو وار راشه چې و دې وینم. واه د فضل منان صاحب ته دا اخري شعر ډالۍ کوم جي ښه جي فضل منان صاحب تاسو ته دا مقطع ډالۍ کوم جي او دغه ته سلیم استاد ته زبردست او حیدر استاد ته. ښه جي انقلاب وایي زیړن ور په ډوبېدو راغلی واه انقلاب وایي زیړن ور په ډوبېدو راغلی تیارې خورې شوې د شبتار راشه چې و دې وینم واه تیارې خورې شوې د شبتار راشه چې و دې وینم او په ویښه وم چرې یو وار راشه چې و دې وینم سبحان الله
په خوب دې ګورمه بار بار راشه چې و دې وینم او په ویښه وم چارې یو وار راشه چې و دې وینم. ډیره مننه ډاکټر حبیب نواز انقلاب صاحب، ډیر خوند یې وکړو ماشاءالله. پروډیوسر صاحب هم خوشاله شو کنه. پروډیوسر صاحب کلیپینګ وکړو، ډیره مننه. داسې ده چې زمونږ وړمبۍ ګنټه چې نو په دې کې زه څه فنپاره وړاندې کما یا خال چرته یو میلمه راشي نو بیا د عینه پس د ټلیفونونو واري نو د ملګرو د اوریدونکو د ټلیفونونو وخت شوی دی، نو دې وجې نه موږ هغې ته ګام واخلو، هغې به ټلیفونونه کوي او د هغې سره به خبرې کوو، بیا به د عینه پس خپلې خبرې کوو. او دو ته زه دا وایم جی چې که څوک خصوصي پر زمونږ خبرې اوري او جی هغوی د موږ ته به طور خاص نن ټلیفون وکړي او تاسو هغه نمبر او ایمیل ورته بیا ووایئ چې کوم زمونږ خصوصي افراد دي، شاعران دي، ادیبان دي، نثرنګاران دي، نو هغې باندې د ډاکټر حبیب نواز انقلاب ریسرچ دی، هغه په څېړنه کوي، لګیا دی تحقیق کوي او مقاله لیکي، نو هغې ورسره خپله پیژندګلي او خپل کلام شریک کوي په دغه ټلیفون نمبر او په دغه ایمیل. او نو د ټلیفون نمبر ویلو نه مخکې دا یو خبره کوم چې که دوی چرې اوس په دې ساعت دوی یا د بي اس یا د اف اس سی اف میټریک طلبای نه هم دی وکړي. بالکل چې د دوی لپاره یو شرط دی، صحیح ده، یو خو دوی سره دغه ډیسیبلیټي سرټیفیکیټ دویم چې د دوی د پښتو نظم نثر هر څه سره چې د دوی شوق صحیح ده او سلګ تخلیقات کړي، دوی چرته یو مضمون لیکلی، چرته افسانه لیکلی، چرته یو غزل لیکلی، هر څه چې کوي ټیک ده. نو موږ به د دوی په د دې مقالې حصه به دوی جوړیږي او دا به زموږ دپاره هم ښیي او د دوی به هم په ریکارډ باندې به راشي، د دوی به په ریکارډ راشي او لوستونکي به د دوی د دې خیالاتو نه دغه واخلي، زده کړه. بېشکه زه دوی ته خپل دغه وایم ایمیل ایمیل به ورته ووایم زه طاهر TAHIR .nawaz NAWAZSWT نواز یعنی سوات خجی @gmail.com. دا واتس اپ ورته وښیم 0342858023 تاسو ورته ووایئ په پښتو کې ورته هم ووایئ 0342 8580 دا واتس اپ د ډاکټر حبیب نواز په نیت مې نیت دی. داسې ده ډاکټر حبیب نواز انقلاب صاحب چې د ټلیفونونو وخت شوی دی، ګام اخلو چې وړمبی ملګری څوک راځي. السلام علیکم. وعلیکم سلام ورحمت الله وبرکاته. سلیم استاد صاحب هرکلی ته وایو. الله هم ډېر قدردانه کا خوشحاله شي او ډبل خوشحاله شي بار چې دا میلمه هم راوتلی ډېر دروند او خوږ میلمه ډېر خوند یې وکړو. الله د قدردانه کا او ډېر احترامات او دعاګانې. الله مو خوشحاله لره سلیم استاد. ډېره مننه. نو بس نورې خبرې پکې نه ځایږي، بس موږ داسې مزه ته واخیستو بلکې په دام ډېر خوشحاله شوم چې داسې نه محسوسېږي یا نه معلومېږي که نه چې کوندې دا معذوره دی او ډېر نرې بادرې خبرې کوي او خلک هم انشاءالله تعالی چې متاثر او عباسین صاحب د سلیم استاد خو موږ اوس ذکر هم کړی و او ما ورته شعر هم ډالۍ ذکر چې وکړو په دام ډېر خوشحاله شوم. ملګري مې را سره ناست دي، دا مې احترامات. قربان نو یو څو شعر ووایم. ارشاد. مننه. بهانې د ژوندانه څه عجیبه دي. بهانې د ژوندانه څه عجیبه دي. ترانې د ژوندانه څه عجیبه دي. مننه. لکه ژرنده چې روانه وي مزل کا. لکه ژرنده چې روانه وي مزل کا. لکه ژرنده چې روانه وي مزل کا. دا دانې د ژوندانه څه عجیبه دي. واه دا دانې د ژوندانه څه عجیبه دي. ډېر ښه. مننه. څه قرار مې د زړګي نه معلومېږي. څه قرار مې د زړګي نه معلومېږي. میخانې د ژوندانه څه عجیبه دي. ډېر ښه دی. مننه. په اظهار
د خپلې مینې سزاوار شم. واه په اظهار د خپلې مینې سزاوار شم، افسانې له ژوندانه ساتي. ډېر ښه دی. مننه. په حساب کتاب به څه توشي سلیمه. په حساب کتاب به څه توشي سلیمه. پیمانې د ژوندانه ساتي. ډېر اعلی. ډېره مننه. انقلاب ته ډېر احترامات او بار راشي. ډېره مننه سره درنو اوریدونکو. الله خوشحاله لغه. ډېره مننه سلیم استاد. ډېره شکریا سلیم صاحب. ډېره مننه. جی 091524013. السلام علیکم. وعلیکم السلام. باسین صاحب څنګه حال دی؟ ستړي مشه په خیر علي. تاسو څوک د چرته نه؟ باسین صاحب شاهد علي شاهد ما نواز انقلاب مې در سره واورېدل. بهترین. دا خو ډېر غټ کار وکړ شاهد صاحب. بالکل خو شو. انقلاب صاحب څنګه حال دی په پروګرام کې؟ ډېره مننه شاهد صاحب. دا خو موږ یو خواستم کړو چې خصوصي کسان دې نن موږ ته ټلیفون وکړي. نو ډېر خوشحاله شو. ما خو پروګرامونه اورم خاموشۍ سره دا وخت. نن مې د زړه غوښتل ځکه چې تاسو خبرې داسې وکړې. تاسو پکې رامغلی او ما ویل چې یاره حبیب نواز انقلاب صاحب نن میلمه دی باسین صاحب سره. نو بالکل نن به راتګ پکار وي چې دوه سرکنیزه به خپل پروګرام دلته نه وینو. زه اکثر به څه اورم پروګرام که نه. شاهد صاحب ډېره خوشحاله شو. غوښتل لږ ځکه چې ما چې ردي ته یو څو خبرې وکړم. باسین صاحب څنګه حال دی؟ تاسو خیر صحت ښه دی؟ د الله کرم. او انقلاب صاحب تاسو هم ډېرې د کار خبرې وکړې. یقینا چې کم خلک زمونږ سپیشل خلک دي، خصوصي خلک دي، او هغه خلکو ته په څه نه څه لحاظ سره په څه نه څه شکل سره خپله بېوسي یا خپله نیمګړتیا مخې ته ودرېږي. زما په خیال کې نه به ودرېږي. څوک تاسو خبرې دا پروګرام چا واورېده یا چا اورېدلي یا د بقایا پاتې برخه واوري، نو انسان که هر څومره کمزور هم دی خو انسان ډېر زیات تکړه هم دی. ډېر ښه. او کله هم که چېرته چا په زړه کې دا خبره راغله چې یاره دا کار ماته مشکل دی، دا به زه څنګه کوم، نو هغه به په رښتیا مشکل وي. هغه به نه کېږي، چارې به هم نه کېږي. او که څوک هم دا ووایي که نه چې یاره دا هر څومره که ګران کار دی خو دا به زما د همت په وړاندې ډېر زیات وړوکي کاري، نو هغه به کېږي، هغه به خامخا کېږي. نو ستاسو چې کوم کار کړی دی، کوم زیار دی ستاسو، کومه ډیګري ستاسو اخیستې یا تاسو چې څه کوئ، نو یقینا چې دا د لوړ همت د خاوندانو کار دی. دا د وړو همتونو خلک نشي کولی. او تاسو د دې خلکو لپاره یو ثبوت یې، یو مثال یې چې کوم خلکو ته خپله نیمګړتیا په وړاندې ودرېږي او د خپو زنځیر یې جوړېږي. نو زه وایم چې بالکل تاسو وګورئ، ستاسو په وړاندې حبیب نواز انقلاب صاحب ناست دی چې دا واحد په پښتنو کې یو پی ایچ ډي ډاکټر دی. په داسې حالاتو کې چې بس څوک یې پېژني او یا تاسو ته په فیسبوک په لیکه باندې به ښکاري، نو تاسو اندازه ولګوئ چې دا هسې نه دي شوي. د دې شاته یو ډېر لوی محنت دی، د دې شاته یو ډېره لوړه جذبه ده، یو ډېره بیداره جذبه ده. نو زه ډېر زیات خوشحاله شوم ستاسو په دې راتګ باندې. اباسین صاحب ته هم ډېر زیاته د هغې هم ډېره زیاته مننه کوم چې تاسو یې د ځان سره نن راوستئ او کېنولې. دا خصوصا د هغه خلکو دپاره کوم چې سپیشل افراد دي او هغې ته خپلې نیمګړتیاګانې وخت په وخت په ځینې موقعو کې مخې ته ودرېږي. نو زما په خیال چې دا یو ډېر لوی کار وشو د پروګرام څخه. ډېره مننه شاهد صاحب. ستاسو نه کلام اورېدل غواړو که یو راته یو لنډی غوندې کلام ووایو نو خوند به وکړي. یو شعر دوه په ترنم کې راته ووایي. بالکل ووایم. د غزل شعرونه درته وایم. ارشاد. کوشش کوم چې ووایم درته شعرونه. جی. د دسمبر په میاشت نو شعرونه دي نوي چې شعرونه راته یادېږي، بس هغه به ووایم. قربان. یادېږي به ووایم. داسې دی باسین صاحب چې د حیا ژوندو تهمتونه به زغمل مې هم نه. واه. د حیا ژوند او تهمتونه به زغمل مې هم نه، خو ستا د هجر تراخه زهر تېرېدل مې هم نه. ډېر ښه دی. ستا نه خفه وم خو په تا پسې به هم خفه وم. واه. ستا نه خفه وم خو په تا پسې به هم خفه وم. زړه به مې هر وخت راډکو خو جړل مې هم نه. ډېر اعلی دی، ډېر ښه دی. او
ستا هر ارمان د لویېدو سره یو غم لویوه واه ستا هر ارمان د لویېدو سره یو غم لویوه د خوشحالو مې قاتلانو خو وجل مې هم نه واه او قسمت درانه د هغه خلکو را په سر کړه راته قسمت درانه د هغه خلکو را په سر کړه راته چې مې په قام قبیله نه و پېژندل مې هم نه ډېر اعلی او زه چې له ځانه لرې تلمه تا به هم کړي وي زه چې د ځانه لرې تلمه تا به هم کړي وي خو ځان پسې خپل اوازونه اورېدل مې هم نه ډېر ښکلی او د محبت تا ټول خطونه ما د پاره د لمبو جامې وي تا ټول خطونه ما د پاره د لمبو جامې وي خو ستا سلام به پکې لیکو نو سېزل مې هم نه ډېر ښکلی ډېر ښکلی او د محبت تړون مې هم ورسره نه کېده خو د محبت نه د زندګۍ تړون مې هم ورسره نه کېده خو د لیوني ذهن خیالونه بدلېدل مې هم نه ډېر ښه او خلکو ته وایي د شاهد ازار وهلی یم خلکو ته وایي د شاهد ازار وهلی یم شاهد مې خوښ و خو د ده چرې منل مې هم نه ډېر اعلی ډېر اعلی نو ډېره مننه ډېره مننه شاهد علي شاهد صاحب ستاسو ډېره مننه کوو چې تاسو مونږ سره خپل خیالات او خپل کلام شریک کو ډېر ښکلې خبرې شاهد صاحب وکړې ناباسین صاحب شاهد صاحب زمونږ په دغه کې شامل هم دی او د خپل لیکونه هم ما ته راکړي دي ښه جي د دوی خو لیکونه خو ته نه وایم کتابونه یې راکړي دي بالکل بالکل او دوی دا یو د دوی ترنم هم ډېر ښه دی او دا یو ډېر اکټیو کس دی یقینا یقینا یو خبره د سره یو خبره کوم صرف جی چې دا دوی وی چې دا خپله نیمګړتیا دا کس ځان ته په زړه کې ودروي نو داسې نه ده دا معاشره یې ورته مخکې او ټیک ده السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمت الله حیدر خان حیدر بابا ته هرکلی سلام سر ډېره شراغلاست دا ډاکټر حبیب نواز صاحب ته سلامونه ورکړلی وای ډېره مننه وعلیکم السلام وعلیکم السلام متوایي دې نه مخکې به مونږ سلام ډېره مننه کوو ډېره شکریا دي ډېره شکر واه خو به مونږ په ریډیو باندې ډېر وخت نه اورو خو دی راته پته نه وه چې دوی خصوصي خلکو کې او جی دا خو مونږ یو ساتلی دی که نه زمری دا یې ډېر ښه وکړ ډاکټر صاحب چې دی مو راوست لکه مونږ ته دا علم هم وشو چې دا دومره دغه کله ول خلک دي دومره لوی دغه یاستي ده بېشکه ځکه چې دوی په کوم حالات کې تاسو وایي پي ایچ ډي کړې ده او یا دغه داسې شاعري کوي دا خو ډېر همت کار دی بالکل دا الله مهرباني ده بالکل الله مهرباني ده نو مونږ بیا ډېره لږه کوو ستاینه کوو کلیم ورته وایو مننه کوو او یوازې پی ایچ ډي کړې نه ده اوس شاګردان هم پی ایچ ډي ته تیاریږي او کنه دا هم واورېده چې تعلیم په خپل هم کړی په دې حالات کې کوي یم او لکه ښه یم مخکې هم دغه کوي نو دا ډېره همت خبره ده الله دې ولله هغه نور هم ورکړي امین ډېره مننه ده ستاسو دعاګانې او دا زموږ دپاره غټه خبره ده زموږ په معاشره کې دراصل موږ معاشرې ته هم څه داسې ډېر ښه اکثر نه ګورو زموږ په معاشره کې ډېر څه شته دی په کار ده چې موږ داسې ځینو خلکو عباسین صاحب داسې پروفیسران دي هغو نه څه زده کړه وکړو او خپله هر انسان باندې خدای پاک غټ کرم کړی دی حیدر بابا کلام راته واوروئ کلام راته وایم چې داسې یو کلام مې زوړ را پیدا کړو چې لکه تاسو کلام مخکې چې ته ما ویلم دی ارشاد وایه مونږ ستاسو د دواړو په مخ کې اوس مونږ کمو سترګو والا مړاندي وو نو په دغه هکله ما یو دغه ویلې جی جی لکه چې تاسو له الله پاک کوم بصیرت درکړی پي ایچ ډي مو کړی کوم علمونه مو کړی دغې مخکې مونږ ځان لانده ګڼو نو ما هغه دا کلام مخکې هم چې تاسو ته څو کاله مخکې ویلي وي ما په سمه بوزه بې نظر یم ما په سمه بوزه بې نظر یم دلایل مې د زړه شته نور پې خبر یم واه ما په سمه بوزه بې نظر یم
قائل مې د زړه شته نور پې خبر یم واه د جفا سیله مې سترګې ړندې کړي د جفا سیله مې سترګې ړندې کړي نفاق په خندوخار کې کروکر یم واه او چې مې سترګې غړولي په کوم لوري واه وځولې هغه لوري په مجمر یم واه نو د یار طرز په ماونه شو تر اوسه د یار طرز په ماونه شو تر اوسه ځکه زه له غمه وچ لکه کسګر یم او په قسمت باندې مې شته دی لا ټکرې په قسمت باندې مې شته دی دا ټکرې که مې د خولې نه وځي بې اثر یم هاي هاي د ژوند لاره مې اوسېږي بې مقصده واه د ژوند لاره مې اوسېږي بې مقصده ختمېدونکی یم د ژمي مازدیګر یم ډېر اعلی او هر سړی په نزدېکت زما خفه وي هر سړی په نزدېکت زما خفه وي بیا په ځان مې دا ګمان شي چې ضرر یم هاي هاي ډېر اعلی او دارو نه لرم مرض یم لا علاجه واه دارو نه لرم مرض یم لا علاجه په هوا هم تازه کېږم پرهر یم او د زړه وینې چې مسکي خو مسلمان دی واه د زړه وینې چې مسکي خو مسلمان دی که هزار ځل امت کې د سرور یم ډېر ښه دی وزرونه مې د عشق بلا تمام کړل واه وزرونه مې د عشق بلا تمام کړل که مارغه یم خو بې پر و بې وزر یم ډېر ښه دی او عشق ښودلې راته څه شواوې لاله عشق ښودلې راته څه شواوې لاله ځکه زه د مینې تږې او نهر یم واه او روغ عالم خو راته ځکه رمټ وایي روغ عالم خو راته ځکه رمټ وایي ځکه زه د نه سوځېدلې سراسر یم عاشقۍ کې که څوک ما ته هوښیار وایي عاشقۍ کې که څوک ما ته هوښیار وایي په دا لاره کې هوښیار هم بې هنر یم او زمانه نن عاشقان لیوني بولي زمانه نن عاشقان لیوني بولي زه په عشق کې لا د دغو نه بدتر یم او نه په در نه په دیوار زما سکار شته نه په در نه په دیوار زما سکار شته نه مې درد څه معلوم دی نه بېدر یم خو چې نوم د عاشقۍ را باندې شوی څه اختیار را سره نشته دی نوکر یم او نه څوک غږ را باندې کاندي نه مې ویني نه څوک غږ را باندې کاندي نه مې ویني یوه ونه د سارا یم بې ثمر یم ناامید د رب نه نه یم یو ساعت کې ناامید د رب نه نه یم یو ساعت کې نه د دې غمه بې کوره نه اوتر یم دا ګیله د حیدر خان د چا نه نه کړم دا ګیله د حیدر خان د چا نه نه کړم دا خو زه د خپله بخته مرور یم ډېر اعلی ډېره مننه دا خو ښاغلی حیدر خان حیدر بابا چې موږ سره ښکلی کلام هم شریک کړو ښکلې خبرې مو وکړي ګورو چې راتلونکی ملګری څوک دی السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ عارف الله جان عارف صاحب جی ډاکټر صاحب بلکې ډاکټران غږ راوچت کوي ډاکټرانو صاحبانو زه دواړو ته سلامونه کوم کلیاس څنګه دی کلیاس څنګه دی کلیاس بالکل آباد دی او ویښ تر تازه دی زبردست ښه جي زما سره خو نن ډاکټر حبیب نواز انقلاب صاحب مېلمه دی جی بالکل د انقلاب صاحب اواز مو واورېدو ډېر خوشحالي شو یقینا چې نن یو یادګاري پروګرام دی بالکل جی زما هم خوښ شو پروګرام ما وایي چې د انقلاب صاحب راتګ ورته 4 چاند ولګولې بالکل ډېر خوند یې وکړو ډېر زبردست او بل شاهد صاحب په راتګ باندې چې کوم دی نو 4 چاند سره چې کوم دی 14 چاند شو بالکل واقعي نو انقلاب صاحب ته هم په دواره سلامونه کوم د دې همت وعلیکم السلام صاحب وفرمایله د دې همت ته د دې محنت ته او د دې عظمت ته بېشک
او بل ستاسو مرګري روان دي نو ستاسو به ډېر اضافي ټایم نه دی او شاید صاحب د دسمبر تذکره وکړو 1 دسمبر خو تاسو اورېدلي 1 دسمبر به انقلاب صاحب ته ګوش ګزار ډېر خوند به وکړي مننه ډاکټر صاحب وایي چې بیا راغی زه لا بیل یم د جانانه دسمبره بیا راغی زه لا بیل یم د جانانه دسمبره والله چې زندګي شوه ډېره ګرانه دسمبره او د هجر په غرمو کې د امید د هجر په غرمو کې د امید د هجر په غرمو کې د امید سوري ته ناست یم کېدی شي چې قسمت شي مهربانه دسمبره ناصح ته مې په ډاګه ښه صفا خبره وکړه ناصح ته مې په ډاګه ښه صفا خبره وکړه ناصح ته مې په ډاګه ښه صفا خبره وکړه بس صبر به ونه شي نور زمانه دسمبره ډېر مننه او چې برخه یې وي خواره د ناوې لاندې یې شپه شي چې برخه یې وي خواره د ناوې لاندې یې شپه شي پټېږي بدنصیب چې د بارانه دسمبره او کارونه د قدرت دي خصوصاً طرف ته شین دی کارونه د قدرت دي خصوصاً طرف ته شین دی په دې خو خپل قسمت په شم حیرانه دسمبره مننه او ویل یې سپرلی پرې د دسمبر کې به درځمه ویل یې سپرلی پرې د دسمبر کې به درځمه جی ډاکټر صاحب ویل یې سپرلی پرې د دسمبر کې به درځمه ته راغې جانان نشته یم پریشانه دسمبره منم چې صبر ښه دی خو اخر سړی خفه شي منم چې صبر ښه دی خو اخر سړی خفه شي زړګي به مې ټک وچوي له خفګانه دسمبره یخني ده جدایی ده تنهایی ده رسوایی ده یخنی ده جدایی ده تنهایی ده رسوایی ده چې کوم طرف ته تخت مستانه ده ډېر ښه دی ډېر ښه دی ډېر ښه دی بیا ووایه دا شعر ډېر مننه دا به انقلاب صاحب ته ډالۍ کړو بیا چې بیا راباندې وایي یخني ده جدایی ده تنهایی ده رسوایی ده چې طرف ته تخت مستانه دسمبره ډېر ښه دی مننه ډاکټر صاحب یادونه دي دردونه دي غمونه شوګیري دي یادونه دي دردونه دي غمونه شوګیري دي زه غږ کولی نشم د حیا نه دسمبره ډېر اعلی مننه ډاکټر صاحب د غېږې تصور کې د خیالونو په ټال زانګم د غېږې تصور کې د خیالونو په ټال زانګم بېغم یم د غمونو د دنیا نه دسمبره او ځواني ده او مستی ده او جانان دی او ډک جام دی ځواني ده او مستی ده او جانان دی او ډک جام دی بس هیڅ ګیله مې نشته د اسمانه دسمبره تا ما سره مودونه مرور جانان پخلا کړو تا ما سره مودونه مرور جانان پخلا کړو مشکور دی د احسان یم بېشانه دسمبره ډېر اعلی مقصد ډاکټر صاحب ملنګ یما پتنګ یما د ژوند سره ملنګ یما پتنګ یما د ژوند سره په جنګ یم قلنګ مغواړه ته د عارف جان دسمبره ډېر اعلی دا ښاغلی عارف الله جان عارف د کلیاس چارسدینه ګورو چې بل ملګری څوک راځي د دې نه پس په د فیسبوک د ملګرو اجازه اخلو خپرونه به دوام لري خو دا یو ټلیفون اخلو السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته ستړي بشئ په خیر تاسو څوک د چرته نه امین الله خبرې کوم د جمعه خان کلی نه خو تا ته خو سلام کوم خو د مېلمه ته ډېر اوږد سلام کوم په دواړه لاسه باندې وعلیکم السلام ډېره مننه نو مونږ روغو ته چې کوم د ډېر شرم راوړو چې مونږ بې تعلیمه په روغ وجود پاتې یو او دې خدای پاک داسې کړی دی ده ته ډېر زیات سلام کوم احترامات ډېره مننه جی شکریه ډېره مننه ډېره مهرباني قربان ټول اورېدونکو ته سلام کوم خو بس مونږ خو د بېوسانه بې تعلیمه پاتې شوي یو خو نورو خلکو ته زه به دا ووایم چې د چا د وسه کلام کېږي نو چې دی بې تعلیمه پاتې نه شي بېشکه ډېره مهرباني امین الله صاحب خوشحاله شي الله دې ښه آباد لره دا ښاغلی امین الله چې د تعلیم په اهمیت او ضرورت باندې خبره وکړه او وایي چې حبیب نواز انقلاب یې
د نظر د کمی باوجود دومره اعلی تعلیم حاصلولی شي او مونږ سره د نظره نشو، نو دا زمونږ نااهلي او کمی او کوتاهي ده. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اباسین صاحب یې مېلمه ته خو ډېر سلامونه کوم. ګلاب خان ماما د ملاګورو نه ستړی مشې. په خیر اوسې، دومره را باندې ښه ولګېده، دا په ریاضي منظر هم ډېر وختینی پاتې شوی، خو ترنم کې همده ته دا کلام یامه ارشاد ډېره مننه دي چې مرض یې وشي که نه سي د یاد په کوڅه غلی وارخطا زما رازما رقیب زلا سهار وخت په ژړا زما رازما او د زړه خبرې هلته چې په خوله کولی نه شم، د زړه خبرې هلته چې په خوله کولی نه شم، په چوپه خوله تر څو به ځایه زما رازما رقیب زلا سهار وخت په ژړا زما رازما رانې شوې زما سترګې د چا سترګو په لټون کې، رانې شوې زما سترګې د چا سترګې په لټون کې، ستومانه ستړي سترګې نابینا زما رازما د رقیب زلا سهار وخت په ژړا زما رازما یو ځای په نظر کې اشنا ته په اشنا سترګو منظره کتیا نشم، اشنا ته په اشنا سترګو اشنا ته په اشنا سترګو اشنا ته په اشنا سترګو زما خیال دی چې د ملګري غږ منظره کتیا نشم، اشنا ته په اشنا سترګو منظره کتیا نشم، د غیرو بدو سترګو ناشنا زما رازم رقیب زلا سهار وخت په ژړا زما رازم. ډېره مننه. ګلاب خان ماما د ملاګورو نه و، بس زما د لاس ښه نه دي نو هغه یو بټن مې وران و، نو ګلاب خان ماما مې پکې ګډ وډ کو، خو به هر حال بیا آخري کې د هغې غږ بیرته راغی. مننه ډېره شکریا دا کوم ما ته دا شعرونه ډالۍ کړو قربان. اوس د فیسبوک د ملګرو نه مونږ اجازه اخلو، خپرونه دوام لري، میلمم زمونږ سره دی تر اخري شیبو، خو د فیسبوک ملګرو ډېره مننه کوو چې هغې مونږه پوره یو نیمه ګنټه واورېدو او زمونږ سره یې د مینې اظهار وکړو. انشاءالله تعالی چې ستاسو د خپرونې د ښه نه ښه کولو دپاره به هر قدم کوشش کوو، او د ډاکټر حبیب نواز انقلاب لخوا تاسو ته چې کوم زموږ سپیشل شاعران ملګري دي هغې ته یو بلنه چې هغې د خپل کلامونه، خپله پیژنګلي او خپل سرټیفیکیټ هغې ته زر ته زره راواستئ چې هغې په خپل تیسیس کې شامل کړي، په خپله مقاله کې شامل کړي. د فیسبوک ملګرو ټاټا بای بای، د الله په امان، لږې د میلو